بسم الله الرحمن الرحیم. د گایز میز د یوان منسکوین کینا د خب د واجنا یا دای غفله شوی دی کزو شوی سودا سټ مرګرزاوی او د دغه کې فراسدو اگایز میز د یوان منسکوین کینا د خب د واجنا یا دای غفله شوی دی ادنه د گایز میز کزو شو وسو داغه د مشپشین مونځنه مخکې ته ارګرځوي، یعنی دا منا په دا ورس کې چې سټم خالی میرستر ګرچګیږي د دختم نونسا د مشپشین مونځره سوي تر ګرځوي او آیا بیا سنت ور سره ګرځوي ک نر ګرځوي. هغه مسله دا دوی چې کچيره د مینز چې د تونه کیم د گایز مینز کا زو شو د مشپشین مونځره ستور ګرځوي، یعنی مشپشین په مونځنه مخته وسو بیا ته د گایز سنت هور سره ګرځوي او کچیره داسې وا چې د تونه ویر شو بیا هغه نه بعد 3-5 شپږ منځ نه بعد چې تر ګرځوي بیا په غواخ باندې سنت ماور سره ګرځوا. خو هر سړی کوشش دا کوي چې کچا ډی ټي وی کا سوق په سفر حالات کوي د گایز میز چې چا نه پوت نشي ویل دا درا اهمیت لري. نبی علیه الصلاۃ والسلام فرمایي چې سوق د گایز میز وکو دا د الله رب العزت په زماک ششه او چې چا د گایز میز پریا شو دا د الله د زمینه اوته، یعنی د الله په ذمہواری کې نشه نرمیشتوس کوشش دا کی چې زون ته موبایل لګوي پام د الله رحمت لګوي چې میشتوس د گایز منځنه پوت نشي. جزاکم الله.